عقیده نو مونږ چې اوس دا راغون شوي په کومه دا باره کې نو دا په څه باره کې دا د کاروبار او د خپلو او ټولو شکر الحمدلله دا داسې یو کار دی چې حلال کار دی چې نه د منشیاتو کار دی او نه څه بس د سکونو کار دی دا ښه مزېدار پیغمبرانو کړی دی صحابو کړی دی ټیک ده ډېرو ښو خلکو دا د لرګو کار کړی دی او الله پاک پکې هر چا له ماشاءالله چې دا څونه کسان ناست دي د مخکې نه ټول پکې شکر الحمدلله لګیا دي او خپل هغه دغه کوي او رزق هر چا الله پاک ورکوي ټیک شوه باقي پاتې دا خبره شوله چې لکه موږ اوس اول خو ګورې دا اتفاق دی مخکې به بیا پاریس واله ته ځو او پولیسو ته به ځو او پاریس واله ته به ځو اول خو دا اتفاق دی چې وروره یو ځای کې به یو سړي 30 کاله تېر کړي او هغه به پکې ځواني زړه کړي په ځای کې حاجي صاحب او یو سړی به راشي او هغه نیک ته وایي چې بی زه به تاله د دې په ډبل لر کوم او تاسو ته دی لرې که ټیک شوه او یا به ځای والي او دا دغه به نه کوي چې هلکه ورکه زه د دې سړي نه تپوس وکړم ما سره خو ټیک ته پیسې ډېرې دي چې زه ترې تپوس وکړم چې زه راځی والم او که نه تا پکې 30 کاله تېر کړي دا 30 کاله څه ګپ دي نو هغه سړي سره دا خبره پکار ده چې یاره بی څه به کوو د هغې نه علاوه لکه موږ به مړی ژوندی یو بل څه کوو غم خادي به کوو ضروري نه ده چې د پیسو خبره به ماته یو سړی کوي چې دغه د بی هغه به ضرورت یا به مړی ژوندی څه قصه به څه معامله به نو پکار دا ده چې موږ له دا پکار دا دي چې د شپې او د ورځې موبایل اوچتوو صحیح ده دا خبره کو نه ده صحیح ښه د هغې نه علاوه دا خبره پکار ده چې بی د پټو ته خو تاسو ته پته ده چې پټو ته خو زه منم ستاسو په باره کې دا خبره کوم چې د پټو والا سره د زمیندارو سره ستاسو څه لانجه او څه خبره راله نو ماته د نیمې شپې وایي او موږ به ټول ګورئ زه لکه دا ذمواري او دا خبرې دا ډېر ګران کار دی په والله او په بالله کو زه یا د پولیسو نه تنګ یم او یا د پاریس والا نه تنګ یم خدای دې عزت وکړي زه پکې سینیر یم ټیک ټاک به زما خبره مني خو د ځانې خود خبره خو مړه د ځان دپاره خو اجراب ته کړئ چې د عوامو دپاره خبره وکړي د رونو بیګانو د مزدور دا زمونږ بچي دي دا به څه کوي دا خو وایي بغیر د دې نه زمونږ دا او حکومت موږ دې ته مجبوروي چې ټوپک او کوتک له لاس کوي نو بس یا بسم الله خو چې سل بده ترې جوړ شي یو مرد ترې جوړېږي نو دا خبره ده چې بی موږ به ټول په خپله انشاءالله تعالی اتفاق کوو د ټالونو د ځای پورې د هرې د مړي د ژوندي پورې بی په مردان کې پیسې دي په چارباغ کې دي چې یو سړی ظلم کوي او موږ د هغه پیسې خوري نو موږ به بنګلې اچوو موږ به د هغې مخنیوی کوو هغې پسې به پاسو ځو به دا زمونږ د اتفاقي ښه یو ځای کې اوس یو سړی دی هغه لرګی دي چې ما ولیده په کار دا ده چې زه نه ورځم ځکه چې دا د دې سره حالات خرابېږي په یو بل باندې به بولیانې نه کوو د یو بل بیماني به نه کوو دروغ به نه ویو لکه په حقیقتو کې چې کار روان وي الله پاک امداد کوي پروردګار ډېر لوی باچا دی الله پاک امداد کوي نو انشاءالله تعالی زمونږ به دا ایمان او دا به اتفاقي د الله په فضل سره چې که خیري د پاریس او د پولیس نه علاوه اول دا موږ له پکار داري چې یاره موږ دا یو ښه مزېدار اتفاق او دغه وکړو او بی د دې نه علاوه چې یو سړی خبر شو او دی د لرګو کار کوي د نومې لرګو دا ګوره په دې شیرپاو کې 500 دي چې دا غون راغون شي نه دي راغون شوي ټول غریبانان دي کارونو پورې نښتي یا څوک خبر دی یا نه دي خبر نو زه دا خبره کوم ستاسو په وینا سره چې داسې آسان کار نه دی مشري یو ورځ داسې واقعه پیښه شوه چې موږ په جدې ته لاړو او واپسي واجي صاحب چوډاګو بابا را سره دی چې ګورو 11 ګنټې تېرې شولې جاز نشته هلکه دا به څه کوو فردوسه جي متې ولاجي دا ټول ملګري ما ویل دا به داسې چل کوو چې دا چوډاګو بابا دې سامان ته کېنو او بس زه به درنه مخکې شم او راپسې شي ګوره سعودي دی او پردی ملک دی خو چې هغه اوسه چې مړه دې چا نه مه یارېږئ یو د رب نه به یارېږئ او مرګ بله راځي چې رزق ختم شي دې نه مخکې هېڅ څوک دغلته یې بره وطن کې 75 ورځې ایشتلې او ته یې تړلی و هغه چې رزق شته اوس هم والله چې ګرځي او ژوندی دی تاسو ته به پته وي نو زه دا خبره کوم چې هغه
بس ما لازم راپسې هلته د پاکستان هغه خپل دفتر د پی آی ای هغه وخت کې پی آی ای ډېرې وي بس هغه شیشې مو دربولې چغې یو چې پاکستان تباه و برباد و زه چې مخکې چغه وم او دوی راپسې وی هغه افسر څه دا ور شیشه لږه داسې کړه او زه شیشې ته نږدې بس ما ته ویل دا ننوځه خو ستاسو دوا په کار ده بس ما ته ویل بوکتي صاحب را ننوځه چې دننه یې بوتلم اوس یو شی او بل څه مال کېدې دا شیزونه زه اوس د خانه کعبې ما اوس اچ وکړو او اوس په دې سات په زه د بېغیرتو کارونه کوم دا بعد چې دا مخلوق ولاړ دی ولته چې کلي کې خلکو خیراتونه کړي او مبارکونه راغلي او موږ تاسو دلګانو دلته کېنولي ما ویل ګوره تاسو ما په اعتماد کې نشئ بس ټیم راکړه دا خلک منې کوم نه شیشې میشې به دې اوس دغه ځای کې پرتي تاسو یقین په خدای وکړئ 2 ګنټې ټیم راکړه یاره په 1.5 ګنټې نه مخکې جات راورسېده وجه څه وه وجه دا وه چې دا ټوله جان او دا اتفاق و چې اتفاق نه وي والله کو زه څه شی یم او دیا نجي صاحب به څه وکړي او تاسو به څه وکړئ یو کس څه شي دا پنځه ګوتې چې داسې شي که نه یو ګېډی جوړ چې څوک یې نه شي ماتولی او یو ګوته چې نه دی ماشوم ته اوس اواز کوم ما نه به چغې خلاصېږي اتفاق خو اتفاق دی چې د چا کوم ملکونو اتفاق دی ورشه څوک خو دې ورته ټټ وکړي داسې ګپ دی څه نو بی دا د اتفاق په ساتو کو په چا باندې یو غلط اعتراض او یو مرګري سره ځکه چې د لرګو کار په یوازې اکثر کېږي نو اکثر پکې مرګري او په خپل منځ کې سلاندې باندې راغی په شریکه به په خپل حال کوو سړی به جرمو چې ته به یې ظالم یې تا ظلم وکړه په پټي کې زمیندار سره جوړه شوه موږ به د نر په شان ځو کلمه هم تېره کړې ده ګورې ښه د کلمې له پاسه بل څه نشته دا به یو 2 کسانو ته زه دا لمبر یې حواله کړم چې بی ما تا له ګوتې دروړي دا وزیر اعلی او دغه یو پیرمن خان له تلي و بس داسې زمونږ دغه کار ملتان کې لانجه وه نو آی جي مسعود شاه آی جي د پنجاب خان داسې چالو کو او بس ځوانه بس دغه داسې ورته آی جي میلاو شو نو خبره دا ده چې مونږ دا لمبرې د ټولو دغی او دا برابري او اتفاق برابري نو ان شاء الله تعالی مونږ نه ډاکې کوو مونږ مزدوري کوو په دې کې اول تاوان دی او بیا وروسته ګټه ده نه د منشیاتو کار دی او نه د بل څه د سودونو کار دی دا سار روزو او ماښام ځو دغه زموږ د ټولو کار دی او پسې ګرځو در په در او بیا د یو ډاکو بچی راشي او هغه د مثاله دلته وانه وکړي د دې شیرپو په څونه پیسې بار په کرونو پورې دي پر یې خلکو خو بس موږ هم په دې نه اول زه او پسې بل په دې لکه د خرې ورتپو نو سړي ته به ګورو چې دا د سړي بچی دی چې بیا واپسي کوي او که نه کوي پاتې شوه ورورو د پارس واله خبره پارس واله ته موږ ټول په شریکه له دې ځایه اعلان کوو چې خدای ته وګورئ چې موږ ناپقه لار شئ په دې صوبه کې پرمن نشته چې دا د بل نه اوس راځي دا هم ناروا ده دا یوه صوبه ده خیبر پښتونخوا ده خو بهرحال هغه خو هغه طرف دی بید د کوواټ نه دلته مردان نه ډویجنو کې چې دوی موږ نه لکه زمونږ ګاډي ودرئ موږ ذلیله کوي خدای دې دوی ذلیله کړي او انشاءالله تعالی چې زمونږ اتفاقي زمونږ نه پېښور دفتر څخه کار شته او نه د نوخال زمونږ دفتر ته موږ ته دلته لار انجر افسر دا بابو او دا زه ورته مخامخ ویم زما ښه یار دی د هغې نه پس پاریشتر شو اوس رینجر افسر شو نو اوس دته ګاډی میلاو شو نو اوس به دا نه کوي چې دا راونیسو دا راونیسو ولې دا چېرته موږ په چا رالاسې راکړي دي څه او دوی دې دا سوچ وکړي چې د دې دغه نه د ځنګل د دغه نه دوی ته پیته څونه ده د حکومت ته او دا دوی چې دا تنخواګانې یې او دا بدارت بیت ګرځي دا خو د دې لرګو زموږ په سر ګرځي دوی دې په خپله یو سودا وکړي که نه زه دا ځنګلاتو والا ورو دی وایي چې یو 2 لکه روپۍ ته د نقصان وکړي نو ته بیا د دوی دغه ته ګوره چې دوی څنګه چل کېږي نو انشاءالله تعالی چې د مطرې نه یې راوړو او د کوکو د په هر ځای نه یې راوړو او موږ دوی دغه کوي نو ګورې مخنیوی به کوو کلمه هم تېره کړې ده او چې یو بل ته نه به ځان غلی کوو نه به دا ویو چې موبایل باندې نه به دا ویو چې د شپې 1 بجه ده انشاءالله د شیرګن نه یې راوړي دا زموږ وروڼه بیګان او د شیرپو دا یو علمي مارکېټ دی د دې باره کې د لرګي په باره کې په دې کې سوپېدار هم راغی کیکر هم راغی ور یو شی راغی نو انشاءالله تعالی چې موږ به دوی ته ویو چې پارس والو تاسو خوخان په بډه کړي او شاته یې په خپې راښکلی کېږي هغې ته نه ګورئ او که زموږ نه معمولي لکه علیم سړی لکه غلطي وکړي اوهو علیم دی لکه ګیرې یې پرېښې او تبۍ وکړه او که داسې یو جټ دغه کوي تبۍ کوي نو هغه خیر دی نو خبره دا ده بی چې انشاءالله تعالی د الله په کرم او په فضل سره چې زمونږ اتفاق وي که نه نو مړه دا خو لا دا دی سړی موږ به څه کوو
منګه به ټول او چې کوم دا نن خو پرېږده او چې د دې د پاسه کم سړی را نغې دغه او د شبې کار کوي ناظم شاه دې ښه واوري کوم دی دا چا صاحب دوره ما خو ته وختي کتل یم نه واورېدی بس څه مې ویل خو خلک چې راغلی شکر وباسه نو خبره دا ده چې هلته به تا ونه په 3 لکه اخیستي او دوی به ویوه دا خو سرکاري ده هلکه دا سرکاري دا باتیزه یوازې ده او دا سړکونه ستا د مړه تاسو خو شاغونه تباه و برباد کو ختم کو چې 10 ونیوالې نو 50 وښئ نو به یې موږ درته سوال کوو موږ درته منت کوو چې زموږ نه قلار شه او چې نه قلارېږي نو ما څه یو کافر ته برپو دی تاسو راپسې شئ چې زه د دوی دا سپېږمې او دا غوږونه ترې وام که نه وام چې څه کېږي به کېږي بس خو یو مرګ دی که نه او یو جیل دی به ځو به چې په جیل مړه چې څه وشو هغه به شوي او که پولیس واله دې م واوري که زمونږ د ځنګلاتو په باره کې پولیس واله یو ګاډی ودرو نو والله چې هغه تاڼه و هغه څه ورځو به موږ او انشاءالله تعالی دا څونه ایس پي سي ام زمونږ د الله کرم دی پرون مې ولله داسې سړی کتلی چې رورې دی چې څه خبرې اوس خو د دې ناستو کسانو کاري زه چې ورځو چې څه کاري جیز ناجیزه نه ناجیزه به ګورې نه کړو د ناجیزه هېڅ څوک مولي صاحب هم ملګری نه دی جیز دا چې په ګش ګرځي دا خورغود مورغود د روح الامین حاجي صاحب دغه ناصر د میرآباد دا هم زه د دې نږدې نه پېژنم بی تاله خو سرکاري نوکري میلاو ده ته خو چې 150 برابر شې دا نوي لیفټونه د بینک نه په جیب کې واچوې موږ به څه کوو موږ چا کلار شو موږ ته هم څه خوایه که نه چې تا لې ګاډی درکړی او ته له پېښور نه راخوتا شي او په میرآباد کې هلکه څوک یې نیولې بله ورځ ښه د داود حاجي صاحب ګاډی یې بله ورځ نیولی دی په ځل راته ویلي چې په نوښار کې موږ ونیولو 3 زره یې رانه واخېستې او نو خبره دا ده چې د خدای خاطر وکړئ چې ګوره یوازې به دا نه د لرګو باره کې بی د چا څه مسله راته دا یونین خو ارمان دا دی چې اتفاق وي او چې کوم سړی د لرګو کار کوي او موږ سره ځان نه شاملوي نو بس بیا به موږ ته نه وي او خپل کاري دی او که یو سړی خبر شو اوس لکه دې کې به موږ ګورو چې کم خبرې 10,000 روپۍ جرمانه به تېلو داسې داسې ټوکې خبرې نه دي چې موږ راغلي او موږ ناست دي صرف موږ ته تکلیف دی او دوی ته به دی دا زموږ په اتفاق سره ټولو ته حاجي صاحب تکلیف دی او انشاءالله تعالی چې صحیح وروره د نیمې شپې زما موبایل کو بند و نو چې تاسو سهار ما سره څه بدلې په خر مې سور کوي دا مخ را تور کوي او یا مې اوچت نه کوي یو خو باغی چې زه به په مانځي مو یا به پیرې کو بیګا مې د دې لپاره څوک چې خدای لا ټول مخلوق منځګاره کې وی بخي جنت ته بچ کی او خدای زمونږ د اتفاق سم کی دا ګوره زمونږ په ربونو روپو د لګو کار دی دا څه ګپ خبره نه ده دا ډېره لویه خبره ده دا ټوکې نه دي او ټولې په خپلو پیسو کوي د حکومت نه هم نه دي غوښتي د بل چا نه هم نه دي ډاکې هم نه دي کړي شوکې هم نه دي کړي په دې کې اول تاوان دی بیا وروسته ګټه ده نو موږ دا ټولو ته دا خبره کوو که د پاریس والا دي که د پولیس والا دي مهرباني دې وکړي موږ سره دي بالکل نه چیړي او که را سره یې وچیړله نو انشاءالله تعالی الله به زموږ امداد کوي او موږ به یو په لسه بدللو بیا به کور ته ځي که خیري او که هغه افسرانو پرې دغه ونه که که نه نو د الله فضل دی ولې موږ څه بنګیر شولي دي څه چې دوی دې زموږ بچي ذلیله کوي او موږ دې لا په دوی لکه وجي صاحب دا خو طبیعي ده او نو انشاءالله زما د ایمان دی او ګورې دا واورئ چې لکه مشري کول آسان کار نه دی الله به کېږي چې دا اتفاق وي چې اتفاق نه وي والله قسم کېږي خبره د اتفاق ده زمونږ به اتفاق وي انشاءالله ټیک ده که نه په دې باندې زمونږ عمل دی که خیر چې اتفاق وي چې څه خبره وي یوازې د پولیسو او د پاریس والانو نور هم چې څه زمونږ دروني خبرې د ملګرو چې د خلکو ته خو پته ولګي که نه یار چې مړي ژوندي کې ورته پته ولګي چې دا به یو د لرګو د ټیمبر کار دی او دغه ټول یو حاضر دی او په یو اواز باندې پاسي نو انشاءالله تعالی تاسو ګورئ چې بیا څه کېږي د الله په فضل سره چې اتفاق نه وي بیا هېڅ هم نه کېږي ټوله په چار صدر په دې صوبه کې بیا نه نیسي د کوواټ ضلع کې بیا نه نیسي د کوواټ نه بیا راونیسو د پېښور د چارسرې د مردان د صوابۍ د نوښار دې ضلعو کې دې کې به بالکل دا دغه نه کوي وایم زه دې ټولو پاریس والا ته مې یم او پولیس والم ته مې یم چې زمونږ په کار کې کار نه لري کېږي بیا به حالات ډېر خراب شي موږ چې راکم یو موږ په زرګونو کسان دي انشاءالله د دې کاروبار داسې نه حاجي صاحب زمونږ شمار نه دی معلوم موږ دونه موږ د خپله زوره نه خبر او موږ حالات کار کوو
موږ آرام نه کوو شو دې واخېسته دغه ناظم شاه جي په 3 لکه اخېستې سوره یې وخته نقصان کوي مثال تا واخېسته بل واخېسته دا خو داسې ګپ خو نه دی ما ته دا یانه چې ټوټې واخېستې ریچټ شوې ما ته ریچټ شوې دا کاروبار دی دا بیا حلال هم ځکه دی د لرګو کار چې دی کې تاوان هم دی او ګټه هم ده د دې حاجي صاحب هم پې پورې دي یو کارخانې والا دی د ده هم پې پورې او زما او د کریو هغه دی وتښتېده دغه دی ما څه چیکونه هم دي او شتام مې هم پرې اخېستې او بله ورځ مې ترې په اسلام آباد په تاڼه کې د کنجر زوی مې کېنولې لیکل مې ترې بیا واخېست څو به راکوې په میاشت کې 80,000 روپۍ میاشت دولت یو 11,75,000 به 14 میاشتو ته رسي دا اوس خبرې دي دا ټول اتفاق به موږ کوو انشاءالله استاد په پنجاب کې باندې حاجي صاحب پیسې موږ به ټول بالکل به که خیر او استاد چې په مادان کې نه چې په هر ځای کې ټول به یو ځای باسو که خیر په الله ته منظور څه چې کوي الله یې کوي انسان هېڅ هم نشي کولی دا هر څه چابیانې د الله په اختیار کې دي د انسانانو د هېچ چا نه به یاره نه کوو بغیر د الله نه خپل لمونځ اودس به کوو دا کار به ښه انشاءالله تعالی د الله په فضل او کرم سره دا به موږ سرته الله بیا رسوي موږ بیا باندې وکړو خیري او چې موږ یو سړی خبر کړو او د میټینګ له رانغې او یو علامه او دفتر ته تلو رانغې ډېرې نه ویو بیا ته نالو 1,000 روپۍ به لا کس نالو ټول به وبسې ورځو ټال ته به ورځو که په ټال کې نو کور ته به ورځو ولې ته دا کار نه کوې یوازې موږ کوو انشاءالله تعالی په دې باندې که خیري خو څه خبرې نو والې ویلې کارخانو والا به موږ سره اتفاق کړي دا به موږ سره راپاڅي بالکل هغوی به هم راپاڅي حاجي صاحب دا صوبېدار والا ټول چې څوک د لرګي کار کوي دا ټول به پکې که خیر انشاءالله مارکیټ ته دې خبره ده سوه چې پاړس والا تنګول کوي یو سړی کاروباري دې شرپاو ته نه راځي که نه کاروبار یې ودراو زموږ کاروبار د دې پاړس والا د مقامو علاقه تباه دی تباه دی که نه لرګونه ما بله ستاسو کار کې وکړل هغې نه پوټکي لاړه هلکه ادمه تاسو دا د ټیکټ دغه نه راوړو د بنو نه هم راوړو په دې څونه دغه لپاره سواله واخېستې پوره ډیوټي مې ورکړه 120 روپۍ پټو نه چې هغه وایي اوس دا خبره ده چې هلکه درخواست درله لیکم خو 3,000 مال هم راکړه نوم د چا نه علمه دا موږ خو هر قسم موږ ښکته کړې دی نه تاسو نه یې خبر اوس ستا ډیوټي ده حاجي صاحب ته ستا ډیوټي ده تا له حکومت تنخواه درکړې ته مانه د درخواست 3,000 روپۍ علي یاره موږ یو په بلا دې ولګي دا هم زموږ ورونه دي بس په دې ډیوټۍ کې ګرځي په 1,000 په جیز یاره حاجي صاحب بس وایي د حکیم حاجي ته وایي چې حاجي صاحب حاجي صاحب دا به موږ 1500 ورکول او تا ډایرکټ 3,000 کړی دا هم تا کړی نه ما نه دي کړی نه 3,000 دا ما ته نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب 3 نیم کاله پیریډ پرېښه چې زه رالم دا 3,000 وي نه 1500 نه حاجي صاحب بس دا مجبوري وه دا مجبوري وه خو موږ خیر ده ته ما چې سره څه کوو نو بیا هغه کار برابرېږي موږ هم بیا اوس کنسل نشم کولی خو دلته اوس په دغه کې بیا راځي خو بس پرېږده پاریس والا خو خولې وازې نیولي لکه د ګلډانګانو نو بس څه به پکې ورچې چې د ده نه خلاص شمه لنډه وکړې دا د کافر بچي دي خدای دې تباه او برباد کړي چې موږ نه نه سمېږي خدای دې تباه کړي خدای دې ونې کړي خو پولیس یو کو دوی دي چې څوک څه ما سره کوي ولیکي بس دغه ما دا خبرې وکړو دا به زموږ انشاءالله اتفاق وي او دا به انشاءالله تعالی چې اتفاق مې د الله په فضل دی د چا نه مه یارېږئ مرګ په نیټه دی والله کو به مرګ په نیټې دی چې څه کېږي الله نه به خیر واړو که څه خبره یې وروره نو بس اوس یې کولی شي او دغه خبره ده خدای پاک رحم یا الله زموږ اتفاق نصیب کړي پهله دا خبره د اتفاق او خدای موږ له دې ظالمانو نه بچ کړي او خدای پاک دوی سره ډېر ښه وکړي په ما اتفاق کړی دغه وکړو چې یاره باجي صاحب خدا سان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی دا به د الله په فضل او ستاسو په همت او په طاقت سره کېږي دا داسې نه کېږي دا به ستاسو خو خدای دې تاسو سره ډېر ښه وکړي او خدای دې زموږ اتفاق خدای دې د لانجو نه دا قرضونه دې خدای راوباسي او چې دا څونه لرګي دې پرې چېپاو کړي خدای دې دا ټول نن قرض کړي خدای دې دا طرفه خیر نه کړي اللهم صل علی سیدنا مولانا